نوخار، اجمل بابا د نوخار، مولانا سمیع الحق صاحب د نوخار، بابر نصر الله صاحب د نوخار، نصر الله خټک د نوخار، پرویز خان د نوخار، می افتخار غونتی استی د نوخار، لکه کاکا صاحب مزار دی کې قاضي صاحب انټرنیشنل سطح باندې، قاضي صاحب انټرنیشنل سطح باندې یوه د پاکستان نه پورا د دنیا د جماعت اسلامي یو لیډر پاتې شو، دا زموږ ډېر خوش قسمتي ده. او د هغه مزار هم تقریبا 3-4 کیلومترو کې فاصله. د زړه نه ډېر خوشحال شوم چې مونږ همیشه په دې خبره کړې ده، مونږ دا خبره راوچته کړې ده او کوشش به مو کولو چې ټوریزم لحاظ سره نوخار دا خود کفیله شي او داسې ځای نه جوړ شي. نو چا نو منلي، خو د پرویز خان به بیا مونږ شکریا ادا کړو، منم د پرویز خان دا ځای داسې ځای نه آباد که نوخار دا به خود کفیله وي. بل زه دا خبره کوم چې داسې ځایونه آباد شي نو د دې نوخار ته ډېره لویه فایده ده. دا به یو ډېر تاریخي او تفریحي ځای به دا جوړ شي. خوش ایریا جوړېدو واله د فیوچر کې، مطلب دلته هاوسینګ سوسایټیانې مختلف روانې دي. که یو طرف ته وګورئ تاسو نو دلته کې پارکیو سیټي روانه ده، میډیا کالوني ده، نادرن یونیورسټي ده، نو یو ایجوکیشن هب هم دا جوړېدو والی. نو چې دا دلته کې داسې قسمه پکنیک سپاټس یې موږ سره، نو دا به ډېر لکه یو قسم نوخار دپاره به ډېره لویه فایده مي او یو ډېر لوی اعزاز به مي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم، زیم شاجي، زیم حسن. ګرانو کتونکو، نوخار کې رنګ محل کې ولاړو او نن مو ډېر زړه خوشحال دی او ټول نوخار ته یې لږ ښیم چې په دې باندې مونږ بارها په ټیویانو باندې، اخبارونو کې او مختلف فورمونو باندې مونږ اوازونه اوچتول چې زمونږ دومره یو تاریخي ورثه آثار قدیمه چې اکبر باچا د زمانې یو عمارت دی او مختلف د دې باره کې معلومات دي، مشرانو د طرف نه دعوی دي، هغې کې نه ځو. خو دا د نوخار ښکلا ده، د نوخار ښایست دی او د نوخار د اهمیت دا یو ثبوت دی او د نوخار د جغرافیایي اهمیت دا یو ډېر لوی ثبوت دی، اساسه ده. دې کې کار شروع شوی دی او مونږ چې معلومات وکړو نو دا هم هغه خپل حالت کې چې څنګه دا وو هغه کې به دلته به داسې ګیر چاپیره د دې باونډري والي او باغونه به وي او دا دننه چې کوم د دې جوړښت دی همغه طریقې سره به دا جوړی. نو د سیر و سیر ټوریزم لحاظ سره مونږ همیشه د نوخار د ټوریزم لحاظ سره خبره کړې ده، مختلف ځایونه مو ایکسپلور کړي دي، خولی مو دي او په هغې مو ضرورت مو محسوس کړی دی، مشرانو ته مو رسولی دي. خو مونږ شکریا ادا کوو چې هغه کار شروع شوی دی، کار شروع شوی دی او زمونږ د معلوماتو مطابق په خپل اوریجنل حالت کې به انشاءالله څه وخت پس دا رنګ محل دا به جوړیږي، دا به دلته تاسو ته ښکاري او زمونږ امید دی چې د ټولې دنیا نه به دلته چې کم پاکستان ته خلق سیلونو له راځي د نوخار نه بار، د پاکستان نه د بار نه، نو هغه به دا خامخا ګوري او هغې د وجې نه به نوخار ته هم فایده وي، د نوخار روینیو ته، د نوخار معیشت ته به هم فایده وي، د نوخار ښکلا ته به هم فایده وي، د نوخار شهرت ته به هم فایده وي. نو مونږ شکریا ادا کوو د دې موجوده حکومت او بیا د پرویز خان چې دا دومره لوی قدم یې اوچت کړی دی او ټوریزم لحاظ سره نوخار خودکفیله جوړول، ټوریزم لحاظ سره نوخار خشته کول او دا دنیا ته اټریکټ کول، دا یو قدم یې اوچت کو. نو امید لرو چې نور داسې کم ځای نه دي ټوریزم لحاظ سره هغې باندې به هم زر تر زره کار شروع کېږي. شاجي څه به وایي؟ مونږ حقیقت خبره چې راغو دې ځای ته نو دا اول به ډېر ویرانو چې به راغو، کندې کپر به دا ځای غورځېدو. مونږ یاره دا خو ډېر تاریخي ځای دی او تقریبا د دې 4-4.5 سال د دې اوښ دا جوړ شوی او مغل دور کې او ډېر خلک اکبر باچا یادوي، څوک څه یادوي. خو فارغ مونږ ته تاریخ په بیا مونږ ګورو 400 سال د دې وشوه او چې مونږ راغو په دې باندې کار چالو تپوس وکړو، دا ډایرکټر آثار قدیمه دې باندې کار چالو کړی. دې له به د ټولو دنیا نه ټورست چې به راځي دا به خپل
چې کوم شکل کې دا وو نو هغه شکل کې به راولي. نو دا د نوښار دپاره یو لوی د اعزاز خبره ده. خو دې کې یو بلې خبره مونږ نوټ کړو چې داسې تاریخي ځایونه نور هم دي په پیر صباغ کې دی، داسې نور تاریخونه ځایونه نور دي چې په کار دي هم باید داسې د دغه کې راولي. لکه تاج بلډینګ شو نو هغه هم چې داسې د خپل آلات کې راولي. نوښار خوبصورتي ده، ټوریزم لحاظه به نوښار نور هم وړاندې ځي او خلک به راځي نوښار ته به انکم رینیو به کې اضافه کېږي. نو دا د موجوده حکومت یو کارنامه نور حکومتونه هم راغلل. حقیقت خبره چې دا حکومت راغونډ یو سټپ اوچت کړو، دا ځای هم محفوظ شي، کنې دا ځای هم خلکو قبضه کړو. مونږ ډېرې چغې والې او چا نه اورېدې. او حقیقت مونږ به دې ته راتلو چغې به مو والې خو چا نه اورېدې. اوس زموږ هغه چغه واورېده او هغه ځای ته چې راغلو کار پرې چالو دغه نه مو تپوس کړو د مصري لګیا او مې هلکه را سره وي دا زه راغلی یم په اوریجنل آلاتو کې څنګه وو هغه شانتې کوي. موږ ډېر خوشحال چې ډېر هنرمند سړی یې ولې راوستی دی چې هغه موږ ته کوم قسمونه دا پکې استعمال او پکې استعمال دا موږ په سوچ کې نو واقعي چې موږ پکې وکتل نو واقعي چې هغه اوریجنل آلات کې دی دا رنګ میل بیا را د خپلو چغو ځکه وایو چې زه نیوز ون ټي وي کې وم نو مې په دې رپورټ کړی او د هغې نه پس چې کومو ادارو کې پاتې شوي نو خامخا مو په دې اواز اوچت کړی. حسنه زه خو داسې ډېر اپریشیټ کوم په دې باندې چې مطلب دا دی زموږ آثار قدیمه چې دی نو دې څیزونه دې طرف ته څنګه شهنشاه به وي داسې نور ډېر تاریخي ځایونه دي چې زموږ آثار قدیمه له پکار دي چې دې طرف ته په دې څیزونو باندې فوکس وکړي. نو دا څیز اپریشیټ کول پکار دي او د دې چې کوم تاریخ ته دا یو ډېر تاریخي ځای دی زموږ د نوښار ښکلا ده. نو زه وایم چې داسې قسمه څیزونه چې دی نو داسې څیزونه اپریشیټ کول پکار دي چې په هغې باندې آثار قدیمه والا هم کار وکړي. بل دا دی چې دا څیز جوړ شي مطلب دا ځای جوړ شي نو زموږ په سیر او سیاحت کې به هم اضافه وشي او د دې به ګورنمنټ ته هم فایده وي، عوام ته به هم فایده وي او بل یو ډېر تاریخي ځای دی نو چې کم طریقې سره دی دا جوړوي نو د دې به ډېر زیات لکه فایده وشي. نوښار خوشقسمتي چې نوښار په سیاست کې هم ډېر اډوانس دی او په داسې ټورسټ ځایونو کې آثار قدیمه کې هم ډېر راغلی چې نوښار کې خوشحال بابا د نوښار، اجمل بابا د نوښار، مولانا سمیع الحق صاحب د نوښار، بابر نصر الله صاحب د نوښار، نصر الله خټک د نوښار، پرویز خان د نوښار او لکه دا پالیټیشن پاتې شي او په ښه کی پوسټونو باندې پاتې شي دا د نوښار دپاره ډېر یو اعزاز دی. مې افتخار غوندې هستي د نوښار نو دا هستیانې پاتې شوي لکه کاکا صاحب مزار دی کې قاضي صاحب انټرنیشنل سطح باندې یوازې د پاکستان نه پوره د دنیا د جماعت اسلامي یو لیډر پاتې شو. دا زموږ ډېر خوش قسمتي ده او د هغه مزار هم تقریبا 3-4 کیلومترو کې فاصله دا د لپاره یو ډېر اعزاز خبره ده. د کاکا صاحب په لمن کې پروت دا رنګ محل او په دې باندې دا کار شروع کېدل یقیني خبره دا ده او زه د زړه نه ډېر خوشحال شوم چې مونږ همیشه په دې خبره کړې ده، مونږ دا خبره راوچته کړې ده او کوشش به مو کولو چې ټوریزم لحاظ سره نوښار دا خود کفیله شي او داسې ځای نه جوړ شي. نو چا نو منلي خو د پرویز خان به بیا موږ شکریا ادا کړو. منم د پرویز خان دا ځای داسې ځای نه آباد که نوښار دا به خود کفیله بل زه دا خبره کوم چې داسې ځایونه آباد شي نو د دې نوښار ته ډېره لویه فایده ده. دا به یو ډېر تاریخي او تفریحي ځای به دا جوړ شي او بل دا دی دلته کې دا یو خوش ایریا جوړېدو والا د فیوچر کې مطلب دلته هاوسینګ سوسایټیانې مختلف روانې دي. که یو طرف ته وګورئ تاسو نو دلته کې پارکیو سیټي روانه ده، میډیا کالوني ده، نادرن یونیورسټي ده، نو یو ایجوکیشن هب هم دا جوړېدو والی نو چې دا دلته کې داسې قسمه پکنیک سپاټ شي موږ سره نو دا به ډېر لکه یو قسم نوښار دپاره به ډېره لویه فایده وي او یو ډېر لوی اعزاز به وي. بل دا خبره ده چې کوم دلته کې د آثار قدیمه او دې باندې کوم کار شروع کړی دی او کوم مطلب د دې ایکسپرټس دي او هغوی دا کومې طریقې سره دا جوړ کړي نو دې نوښار دپاره لوی اعزاز دا دی چې دې ته فارن خلک به هم راځي، پکنیک مطلب ټورسټ خلک فارن خلک به راځي دلته کې پکنیک دپاره یو ټورسټ سپاټ به هم وي دا.